الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. یو درو مباحثو تخیال لره. اول بیان دا مسئله دی او اختلاف دا فقهاو دی پاگئی کی. دویم بحث کے بیان دا دلو دی دا طرفین. دریم بحث کے ترجیح دا مذهب منصور دی. خړم به خبره چې مسله څه ده او فقهای کرام پکې څه وایي. مسله دا ده چې ذکر لګوتې وروړو سره اودس ماتېږي که نه. مسه د ذکر ناقضه ده اودس ته که نه ده. دارنګې د ښځې په حق کې مسه د فرج ناقضه ده که نه ده. مسه د دوبرې ناقضه ده که نه ده. نو دلته عنوان کې خوده شوی دی مس الذکر، خو د دې ضمن کې مس الدبرا او مس الفرج هم ذکر کیږي. دې باندې د دوه بابه کې ښودل. لومبي باب د قائلینو د نقض د وضو او دویم باب د هغې مخالفینو چې نقض د وضو پکې نشته. نو دا مسئله عنوان دا چې نقض د وضو په مس الذکر راځي که نه راځي. دا عنوان د مسئله شو. دې باره کې د فقهاو درې اقوال دي. پوزې ته صادر دی یا رومال. دا په سبق کې چې څوک انټوشي کوي یا ټوخې کوي دا د شیطان اثر لکه مانځه کې لا شیطان ناشي د مګې په شکل او لکې د مرچکي لړلی او د نسواري پوزې ته ننوځي. نو بندوي یا چې څوک سویلي کوي. نو د مس ذکر په باره کې د فقهاو درې مسلکه دي. اول مسلک د حضرت امام شافعي دی چې مس د ذکر ناقضه ده مطلقا او اودس ته واجب دی. د دې مقابل کې مسلک د احناف دی چې مس د ذکر ناقضه نه ده مطلقا. درې مسلک د دواړو امامانو د امام مالک او امام احمد سے. هغوی وایي که مس بشهوتي نی نو ناقضه ده. په حالت د انتشار کې مس څوک کوي خپل ذکر مږي، او که مس بدون شهوتي نی نو ناقضه نه ده. کله دا تفصیل کوي چې اودس ته سنت ته واجب نه ده. نو د امام مالک او د احمد سے مسلک بین ده. منګ او شوافی په طرفینو کیو. شوافی نقض وی مطلقا، منګ نقض نه وی مطلقا. مالک او احمد سے تفصیل کوي که مس بشهوت وی نو ناقضه ده او که مس بدون شهوت وی نو ناقضه نه ده. زما خپل دا دریم قول خوښ دی. لکه چې مس بشهوتن سامان دی ولاړ دی ولې ګوتې وروړې خو څه چل دی درکې کړ. چې څوک ناقض ده او دا ډومبې بحث شو. یو قول نقض شو، بل عدم نقض شو، بل بین شو. نو درې مسلک دي د فقهاو. دویم بحث چې څوک مس د ذکر ناقضه وایي د هغوی څه دلیل دی. نو د هغوی دلیل حدیث د بصرې دی، مخکې را روان دی. لومبي باب کې حدیث د بصرې نقل دی. او چې څوک وایي اودس ناقض نه دی مطلقا مس ذکر سره، مس د ذکر ناقضه ده اودس نه ده مطلقا، نو د هغوی دویم باب کې مشهور حدیث د طلق ابن علي دی. نو دا غي مستدل حدیث د بصری شو، زمون مستدل حدیث د طلق ابن علی شو. منگ با پاغی اعتراضات کی و غی با پا منگ با اعتراضات کی او بے با نتیجه دا بحث تاسوار ہے. نو رازه چه اول دا غی دلیل ازدکو چه سوک مسا دا ذکر ناقضه وی
رنبی باب کې دا وی دلیل ده. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن بصرة بنت صفوان. بصرة بنت صفوان لاندې لیکري د عبد الملک بن مروان یاده او د مروان صفاخره او د صفوان ابن امیہ بادام ګلسو چې حضرت بلال وجله د په جنگ بدر کې دا غزوه رستم مسلمان شوی د په فتح د مکه کې صفوان او دا د صفوان لور ده. ان النبي صلی الله علیه وسلم چې سید الکائنات فرمایلی دي من مس ذکره فلا يصلي کچا ذکر لګته ورونه نو مونږ نه کړی حتا تودا چې سو پورې او دسنی کړي. په دې باب کې د دې دومره صحابه نور نوم راغلي دي ام حبیبین ابي ایوب نبی هريره نا د اروا ابن انس نا عائشہ جابر نا زید بن خالد نا عبد الله ابن عمر. خو دې ټول روایتو کې کلام ده هغه هغه بلا کلام او هغه به دلیل کې ذکر کړو به حدیث د بصری والی په دلیل کې پیش کړ. دې اختلاف ته اشاره کوي چې دا حدیث د بصری کې دو قسمه اختلاف راغله. یو دا چې دا اور د بصری په منځ کې چا مروان یاد کړل. دویم دا چې چا د مروان او د بصری په منځ کې یو شرطي لګل. مروان والیو د مدینه منوره نو بحث کې د پنواخذ او د اودس نو اور وسه فقيه دی د څه خبرو کړه مروان وې نه پاو دس په د ذکر مسکول باندې ماتيږي دا درته چاوي ما ته مې خواخوي بصره که شکتی چیزو سپیو لګم نو شورتی سپی ته دی پولیس ته شورتی وای شورتی ولې که خدا غنم نه ذکر اس کو جابوت نامش چه بود نو لاړو بصره نه تاسو کو او بصره بیا راغی مجلس ته چې سیبا کوي چې او ما اوریدل. نو بازو طریقو کې صرف مروان ذکر دی او مروان متهم دی د حضرت عثمان زممو او میر منشیو او د فتنو سر دی. امام بخاری او مسلم ته روایت نه ذکر کوي بخاری ته مقرون بالغیر ذکر کوي حدثني مروان ومسور یا حدثني مروان وغيره. نو مروان پکې راغله او بعضو طریقو کې مروان او شورتی راغله او شورتی ولد مجهول له په سره کې بود اس کو جام جا آمده بود او پولیس خود حاکم په طرف نو دې دا اختلاف ته اشاره کوي وې دا لومبه سند دې کې نه مروان شته او نه پکې شورتی شته نو دا سند صحیح دی. قال ابو سعد حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد. دې اشاره ته اشاره کوي پشان د هشام بن عروه ابي عن بصره وروى ابو اسامه وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروه عن ابيه عن مروان عن بصره. دا عروه د بصره په منځ کې مروان راوست. امرته ابو داود کې پکې شرطی ذکر ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك صاحب منصور قال اخبرنا موسى بهذا وروى هذا الحديث ابو زناد عن بصره. دې تعریف دا اول کوي چې ډېر راویانو د عروه د بصره په منځ کې واسطه نه ویلې وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دا د ډېرو صحابه او مسلک ته او تابعین وبه يقول لوزاعي والشافعي او زائی سے وہی شافعی سے وہی احمد سے وہی اسحاق سے احمد سے تفصیل کے قال محمد نصح حسین فی هذا الباب حدیث بصرہ. ما د خپل استاد نو ریدلی ترمذی مولا وای خپل استاد امام بخاری دی ما د خپل استاد محمد ابن اسماعیل نو ریدلی چې په دې باب کې حدیث د بصری اولاد. یو بل محدث تلوی امام ابو زرع رازی دا سمرقند ابو زرع رازی د امام بخاری حماسره ده ویدنه مې اوریدل د ویل دي چې حدیث ته ام حبیبی غوړه ده چې هغه حدیث ته علی ابن حارث عن مکول عن بسط ابن ابي سفيان عن ام حبیبه ده
خو ما ته خپل استاد ویلي دی وقال محمد نمراد محمد ابن اسماعیل بخاری دی ما ته خپل استاد ویلي چې نه حدیث صحیح نه دی لم يسمع مکحول من عنبسة بن ابي سفيان د مکحول د عنبسه نه سمع نشته نو حدیث منقطع دی دلیل یې څه دی دلیل دا چې روا مکحول عن رجل عنبسة بعضینو کې مکحول او د عنبسه په منځ کې رجل ذکر دی او مجهول نو هغه سند صحیح نه دی حدیث ته ام حبیبه صحیح نه دی ما ته دا څومره راویانو ته چې اشاره وکړه صحابه ته دا یو روایت هم صحیح نه دی دا روایت د بصری صحیح دی وکانه لم ير هذا الحديث صحيحا زما استاد امام بخاری حدیث ته ام حبیبه صحیح نه ګڼي اوس د دې په مقابل کې بل حدیث د طلق ابن علي اوله دلائل ویلو به په بحث کو باب ترک الوضوء من مس الذکر حدثنا ناظر قال سلام لازم بن عمرو عبد الله بن بدر عن قاسم بن طلق بن علي الحنفي حنفي بني حنيفه قوم د عربو کې حنفي نه مراد مذهب حنفي نه عن ابيه طلق بن علي الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو الا مضغه منه یعنی یو سړی تاسو کې د حضور نه چې مسله ذکر باندې زباو د کوم هغه دا استاد بدن ټوټه نه مضغه وخت او لوترا وحد او قال بزعه منه بزعه حصے ته وي استاد بدن حصہ ده یا استاد بدن لوترا وخت نو په بدن کې چې غوخله سړی ګوته ورول لکه غوګله دی ورونه پوزه دی ورونه سترګل نه پاره او دس ماتي کیسه نو ځکه لکه دی ګوته ورونه خو ستاره بدن سره نو په دې او دس نه ماتيږي حال ابو يسا وخذوا من غير واحد من اصحابنا دا مسلک د بشمار صحابانو نقل له امام محمد صاحب د یولس صحابانو نقل کړل عبد الله بن مسعود نه چاته پوښتنه کوي سه مسله ذکر نه اخره وی که ستا په بدن کې پلیت زینو ځان نه پرې کې چې پیغام شه وی که پلیت خو مونږ ور سره ولکې اګه سړی او دس د چا او دس د امام او د سماعت او دوله ګوتی وروړو او دسه ماتي که چا خنزیر لا ګوتی وروړو او دسه ماتي نو د یو بودا د یو ټوټه د چې په پلیته په ماسه باندې او دس نه ماتيږي نو د ذکر په ماسه باندې والے ماته همارته وي د ذکر په حیثیت وي یو حیثیت د عام بوزعه چې بدن ټوټه ده نو ټکتا وکله په شاوت کې په حالت د انتشار کې نه حیثیت د عام بوزعونه ده نو د دې وجه نه زما قول دا تفصیلی قول زیات خوښ کما سب شاوتین وی یو طالب سو کې رعایت شي دی په خیالي پولو پسې اړمي نو او دستیو کې او کنه ما سره بلا د ضرورتي لکه خارخ کوي یا سبل سن به خو دس پکې نشته نو دغه هغه وخت کې دا چې بلا شهوت اوس حدیث د طلق ابن علي باندې هغه اعتراض کوي منګه په حدیث د بصری باندې اعتراض د بصری په حدیث باندې اول د اعتراض چې یو واسطه کې مروان ذکر ده معلومه ده چې عروه برای راست بصری نه دی اوریدل کنه عروه ثقه ده بصره ثقه ده همیش کې مروان سرکوزی راغله ادا متهم دی په دین کې او بعضو طریقو کې مروان نه پس شرطی براغله ده ځکه شرطی لګل ده هغه مجهول له نو د عروه ملاقات په دې حدیث کې برای راست د بصری سره نشته کله واسطه د مروان دا کله د مروان او د شرطی د دوه دا نو معلومه ده چې حدیث محفوظ نه ده اگر چې عروه په خپل امام دی او بصره مبارکه بیبی ده همینس کې انقطاع ده خود ترجیح دی له ورکړه چې دا بلا انقطاع صحیح ده دا لومبه اعتراض ده چې بعض روایتونه انقطاع معلومیږي د عروه او د بصری په منځ کې دغه واسطه پکې مروان دا متهم دی او واسطه پکې شرطی دا هغه مجهول دی دا لومبه اعتراض دویم اعتراض دار چې د مس ذکر تعلق د رجال سره او دې کې عموم بلوا ده
او په ټولو صحابو کې په سند صحیح صرف د بصری نه نقل کیږي او په خپل صحابت واقعا نه. نو چې مسله داسي تعلق ور سره د عموم بلواوي یعنی عام خلک پکې مبتلا او روایت یو شخص کوي او هغه شخص هم صاحب د واقعي نه وي دا علامه د شذوذ د حدیث ته. که مسله د ذکر ناقض وي پکار دا چې ټول صحابه ته معلومه وي ځکه ذکر خور چا سره نارینه سره. نو په دې کې ټول مبتلا او نقل یو بیبي کوي اکبار د صحابه اوس شو دا اگر چې نوم ناغشتي خمارته وي د یو نم په سند صحیح نه ده نقل. نو د حدیث د صحت لپاره دا سلامتیا د تنقید معنوي نم ضروری ده د شذوذ نه. ما تسلور شرط ویلو کنه چې یو داسې حدیث داسې مسئله سره تعلق نه لري چې هغه کې عموم بلواوي او تفرد په یو شخص کوي هغه په خپل صاحبت واقع هم نه. نو که نقض د وضو په دې راته نو اور چې فقيه دی د او فقهاو د مدینه کې مشهور نو د نور صحابو نه نور صرف د بصری نه اوري نو دا تنقید معنوي ده. خو سید دا چې حدیث سید سندان اگر چې دغه اعتراضات هغه زمونږ د طلق ابن علي حنفي په دغه باندې اعتراض کوي چې دی خو په اول د هجرت کې راغلی او دا قصه هغه وخت کې نقل کوي چې جماعت جوړېده د حضور پاک نو ما خټې کولې یمنې سړی دی. نو دغه وخت کې سید الکائنات نه چا تپوس کړی دی چې قربان زما سره ذکر وکم او دس په لازم دی کنه ناغوی حل هو الا مدغه منه او د مسجد ذکر د ابو هريره نقل له ابو هريره په ووم کال د هجرت راغله. نو معلومه ده چې عدم نقض د او دستا مخکنی امرو او به د وضو د رستنی حکم د ذکر اوی ابي هريره ده. عمل خو په اخري عمل د مصطفی کیږي نو اول عمل د نقص شو او اخري عمل اول عمل د عدم نقص ذکر اوی تلخ ابن علي دی چې جماعت جوړېدو کې شامل دی او د نقض وضو راوی ابي هريره هم دی او هغه په ووم کال د هجرت ایمان نه وړي دی. نو معلومه ده چې دا نقض دا مسله رستو ده او عدم نقض مخکې دی نو عمل به پرستی عمل له مصطفی کیږي دا وی خود دې جواب دار چې د حضور جماعت دو ځله جوړ شوی دی یو ځل په اول د هجرت کې اشپېته غزه وګد او 50 غزه پلان پاره کې نه تلخ ابن علي شته نه ابي هريره شته او به په ووم کال جوړ شوی د خیبر د فتح نه پس ځکه د جماعت کې د خجور تنوي او خجوره کمزورې د غزر کمزوري کیږي کوټل لرګې نه دی بوګه دی. نو جماعت ارتولو تم ضرورتو د لرګو نو کولو ته د خیبر د فتح نه پس مسلمانان لګ مالدار شو نو دوباره حضور مبارک په ووم کال د هجرت جماعت جوړ کړی دی او سلسل غزه مربع جوړ کړو مخکې سلو شپېته 50 شپېته ګودو 50 پلان او به 100 په 100 کې جوړ کړ. نو دا طلق ابن علي دی پرستی ځل کې راغلی چې ابي هريره نه پس شو نو د جماعت جوړېدل دلیل د تقدیم نه دی ځکه جماعت دو ځله جوړ شوی دی. تاسو وګورئ نو حدیث د طلق ابن علي د رجال سره تعلق لري او حدیث ته نقض د وضو د زنانو نه نقل شوی دی او مسله داسې ده چې تعلق یې د رجال سره دی. نو حدیث د رجل او د ښځې منځ کې چې د غراشي معارضه ترجیح روایت د رجال لره دی. نو موږ حدیث ته عدم نقض راجح ګڼو. دویم دا چې بشمارو صحابو نه فتاوا نقل شوی دی ځکه د ورته اشاره وکړه وقد روي من غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم د بشمارو صحابو نه یو لس روایت محمد ابن حسن شیبانی موطا کې ذکر کړی
د فلان کینه د فلان کینه د فلان کینه د فلان کینه. نو فتاوا د صحابه دا مؤید دي د حدیث د طلق ابن علی چې مسح د ذکر پکې نشته او دس پکې نشته. دا دوا دریم دا چې مسح د ذکر د کنایه د خروج د بلل نه ځکه ذکر اسی څوک مسح کوي خو نه دا فتح القدیر وي ځکه شریعت د بعض سيزونو نه صراحتا نمنالي او دلیل قرآن شریف ته. قرآن شریف کې وای او جاء احد منکم من الغائط سړی د بار ته نارالل نو بار ته راتل کنایه د سنه ده نو د سماعتي کولو نه غائط خو نشیب زمکه ته وي کند دیتا وی دا کند نه چې څوک راغی نو او دس پکای نو کند راتل کنایه د خروج د سنه ده نو د سماعتي نه ده. نو دغه شان مسح ذکر کنایه د خروج د بلل نه ده. د پسر د ذکر ګوتی واله لونواله محسوس کو یې مزي محسوسه کړه نو سبب د نقض خروج د بلل نه نفس مسح د ذکر. نو مسح د ذکر کنایه د خروج د بلل نه ده لکه اتیان من الغائط کنایه د خروج د نجاست ده. دا سو جواب شو. سلورم هغه دا چې حکم د استحبابن وي او قرینه دا چې بعض روایتو کې مس ذکره من مس ذکره و انسایه و رفغه فلیتوضا که چا ذکر لګوته وروړي یې اګول لګوته وروړي یې خانګو لګوته وروړي نو دسته کوي. نو په انسایانو کې تاسو سوای اګولې ګوته وروړي یا دا تر خانګه د اندام او د خپو په منځ کې راځي چیرې دیتا رفغین وای نو خانګو له چا ګوته وروړي او نو سایان له ګوته وروړي ناغي کې شوافی او دس مستحب وای فرض نه وای. نو چې څنګه په حدیث کې ذکر دی خو په عطف ور سره دام ذکر دی او حکم د معطوفات خو یو وي. نو چې مسح د ذکر ناقض وای نو مسح د انسانم ناقض وای او مسح د رفغینم ناقض وای. نو تاسو د رفغینو او د انسانو مسح کې او دس مستحب وای نو مونږه په مسح د ذکر کې مو دس مستحب وای. سو شو سلو پنځمه دا ابن حزم ظاهری وای امام دې د ظاهری چې عجیب خبره ده مسح د ذکر خو په لاس په مخم کیږي په شام کیږي او مسح د ذکر بالحائلم کیږي او بدون حائلم کیږي او حدیث کې دا تفصیل نشته. نو اے شوافیو تاسو یې که مسح د ذکر په باطن د کف وکړه په دې طرف نو دس بکای او که په دې شی وکړه شای په هم غلا نو دس پکې نشته. او مسح د ذکر کې بدون حائل وکړه کپڑا مپړې دا نه بغیر نو دس پکې نه وای. او که مسح د پرتګ د پاسه وکړه پرتګ د پاسه ډیر سات په عالم منتشر باندې لاس وو ناغه وخت کې په دس نه وای سره چې فرق شریعت نه کړي. شریعت خو مسح ذکر هو ویل دي نه ظاهر یاد کړی دی د کف نه باطن نه حائل یاد کړی دی نه بدون حائل نو بیا دا فرفل رو باسه که مسح په باطن د کف وکړه او دس ماته که په ظاهر وکړه نه ماته او که بدون حائل وکړه نو ماته او که بدون حائل وکړه کمال حائل وکړه نو مات نه دی. حال دا چې حدیث ته دی قیدون نه خالی دی. معلومه دا شو چې دا حدیث باندې عمل نشته. دا ابن حزم په اعتراض کوي. شپږم راځي د شان شاه صاحب دا چې دا مسح د ذکر غور او ناقص دا او دسته خود خواص د امت لپاره چې څوک متعبدین زاهدین ناسکین او خواص د امت په تزکیه د قلب او قالب کې زیات مشغوله عقیده او دسو کې او د عام خلقو لپاره نه ناغه مستحب وي د خواص د امت لپاره. او زما مسلک د مالک او د احمد صاحب وخت
کما سب شهوتین وی او دستیو کی او کما سب لا شهوتی نو حیثیت د بدغه او د مدغه او د پوز او د غوګونو دی دغه صحابانو او د فتوا وخت دغه نقل شوی ده چې ما ابالی ته پروا نه لرم که ذکر مې مسکه که پوزله مې ګوتې وروړې که ذکر مې مسکه او که غوږله مې ګوتې وروړې نو معلومه ده چې حیثیت د پوز او د غوږی او دس په نه ماتېږي او که حیثیت بل شانتي د مولا بادری نو به پکې سره او دس